बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हयात रागले अदू डेटा था प डेटा के लास्ट टाइम बांधे मुंगा सब बांधे कार कड़े प गुल सीक बांधे दासी ना। हाँ, नन बावायु डेटा टेबल गुरा तातुईची see the result of multiple input at the same time। डेटा टेबल से कार कई लका डेटा टेबल मुंगा मुख्तलिफ कारूनों दा पारा से को इस्तेमाल हो राजू और यो सिंपल एग्जांपल द डेटा टेबल जता सुदर कोमा लका ज यो मिसाल वरकोम ची कचरी मुंग सरा द यो कस द यवे ورځې तनخوا मुंग ته معلومه سیلری معاش لکه څنګه لکه زر عالمه او دیزه کې می د سکسانو تنخوا واغسته لکه جست لایک دلته کې می اولیک دلته براشمه لکه ډیز می اولیکه ډیز صحیح ده یو کس دی چې هغه نوم څه دی ان کې زر عالمه دلته کې می اولیک نیم دو سو نمونه اولیک زر زر ځان سره ان کیس علی عمر عادل کاشف فواد داود نور راحت طاهر ayaz زاهد حارث and so on clear cha لکه ما ځان سره یو څو نمونه ولیکل لکه just like that صحیح شو اوس زه غواړم زه ته چیرې ډیز کنټرول سی یا امداغه د دې ګوت نه ونیسئ دې ځنه والا تر دې پورې مې سکړو کشمه زم چې زه د دې د یوې ورځې تنخوا ما ته معلومه ده صحیح ده د به د لسو ورځو څو جوړه شي د شلو ورځو به څو جوړه شي د دیرشو ورځو به څو جوړه شي هغه شان 360 ورځې یا د کال به دا تنخوا څومره جوړه شي اوس دلته که چېرې زه راځم د دې ځای نه والا تر دې پورې دا ایریا مې سلیکټ کړله او زه غواړم هوم کې دله مې څه ورکړه یو بارډر ورکړه داسې صحیح شو که لاندې خو بسې مې نشته نه بس صحیح دی همدغه شان دا زمونږه دې ته مې یو داسې رنګ ورکړو چې لږ ښکاري او دا زمونږه لږ بدل بدل رنګونه دې دپاره ورکومه چې پته ولګي دا د نیم کالم شو او دا باقي چې کوم دی زمونږه ډیټا اوس وګورئ تاسو کچری مونږ ته د یو کس تنخوا معلومه شي د یوې ورځې لکه جست لایک زه به راشمه دا ځای به سلیکټ کړم او زه وایم چې په سنټر کې راوله هر څه یو کس دی چې د هغه علي نوم دی صحیح ده مونږ ته د یوې ورځې تنخوا معلومه ده لکه جست لایک د تنخوا ده 1.5 روپۍ د دې بل ده 200 روپۍ او دغه شان د تنخوا د یو بل کمیږي یا زیاتیږي دومره دومره پورې د ورځې دا پر ډے لکه پر ډے مطلب دا دی د دومره تنخوا ده زه به ورته ولیکم چې پر ډے لکه د یوې ورځې تنخوا یې دومره شوه نو ډیز د 10 ورځو به څو شي د 10 ورځو به څو شي د 10 او دغه شان چې څومره ورځې وله تاسو ورکوئ تاسو غواړئ چې د دې تنخوا موږ هم څه وکړو معلومه کړو تنخوا مین معاش اوس ویم چې یاره دا 1.5 ضرب څه لس نو پکار دی چې د دې ریزلټ څه راشي دلته راشي نو دا خو ته به څنګه کوې ولې دا به ته یو په یو کوې چې از ایکول ټو دا ضرب دا زه ټیک شو دا خو دې وکړه بیا به دا به بیل کې چې دا مطلب دا دی دا ضرب څه شی دا نو داسې به ته یو یو دپاره کې مشکل دی که نه زه یم چېرې داسې یو کمانډ بني چې دا راته په اسانه باندې وکړي بلکل موږ سره شته را به شو او ډیټا ته په ډیټا کې به راشو ډیټا ټیبل ته ډیټا ټیبل باندې چې کله موږ کلیک کوو نو دلته موږ سره دوه آپشنې ورکوي وایي رو انپوټ سیل او کالم انپوټ سیل د رو نه یو ویلیو راوچته کا او دلته کې ورواچوه او د کالم نه یو ویلیو راوچته کا دې ځای کې څه کا ورواچوه لکه څنګه لکه زه یو ځای ورته خوښومه چې ان کیس دا ځای مې خوښ کړې دا ځای ښکاري دې ځای کې دې ځای کې از ایکول ټو ووهئ او د دې نه یو ویلیو راوالی چې کومه ویلیو چې تاسو رخلی لکه ان کیس دا 10 مې ترې راواغېسته اوکې مې کړه بیا از ایکول ټو
اوس د دې پر ډے سیلری نه یو ویلیو راوالی چې کوم تاسو ته خوښه یو دینه پسې اوکې کوي دا دواړه ویلیوز دلته څه کړلې راغللې اوس به څه وکړو راوه شو دا دواړه ویلیو به دې ځای کې څه وکړو ضرب کړو از ایکل ټو دا ویلیو ضرب دا ویلیو او دینه پس به څه وکړې انټر به کې زه رالم ان کیس دې ته مې یو رنګ ورکړه لکه کوم رنګ مې ورکړه جسټ لایک وایټ کلر مې ورکړه او دلته هم داسې ان کیس داسې اوس د یوې ورځې تنخوا موږ ته معلومه ده اوس به څه وکړو راشو سمپل به دا ځای څه کې سلیکټ به کې او دې نه پس به راشو ډیټا ته ډیټا نه پس به لاړ شو ډیټا ټیبل ته او دې نه پس تا ته وایي رو انپوټ سیل وایي د رو نه د کوم ځای ته ویلي اوچته کړې وه په دې ځای کې موږ د رو نه اوچته کړې وه که نه او دې ځای کې موږ د دې کالم نه اوچته کړې وه او دې نه پس یې اوکې که وګوره اتومات به تاسو ته څه وکړي اټومیټکلي به تاسو ته د هر یو کس د یوې ورځې تنخوا موږ ته معلومه ده او دغه شان تاسو د 10 ورځو د 20 ورځو یا د میاشتې یا دغه شان د کال تنخوا به تاسو یې یو به د رو نه والي او یو به د کالم نه والي صحیح ده او چې هر یو دی واخیسته او بیا به دواړه خپل منځ کې ضرب کې اصل کې دا څه وشو ګوره دا هر یو ویلیو چې کوم دا څه په مصیبت سامې بندېږي یار ګوره دا هر یو ویلیو کراس ملټیپلیکیشن خوري داسې دا د دې سره خوري صحیح ده بیا په دې ځای کې چې دې سره وخوري نو ریزلټ به څه راشي ریزلټ به دا راشي پوه شوم د باندې بیا څه وشي بیا دا ضرب وخوري د دې سره او څه راشي دی هغه ریزلټ راشي دې ځای کې بیا دغه شانتې دا ویلیو د دې سره ضرب وخوري او بیا څه وشي هغه ریزلټ یې دې ځای کې لاندې راشي او همدغه شان هر یو ویلیو داسې کراس ملټیپلیکیشن خوري ضرب خوري او لاندې د هغې څه راځي ریزلټ راځي یو بله طریقې هم شته دی که تاسو داسې هم کولی شئ د ډیټا ټیبل د لارې که چېرې زه لاړ شم کنټرول زیډ کوم ښه لاړ شئ دا ویلیو د دې ځای نه ډیلیټ کوئ او دا راشئ دا ځای هم څه وکړئ ډیلیټ کوئ او دا ځای هم ډیلیټ کړه سوري یار د ځانه واخلئ 1 1 والے 1 1 ځکه نه ښکاري چې رنګ یې داسې دی زه به لږ داسې والمه یا لږ رنګ ورته بدل کړئ اوس ښکاري دا 1 دلته ضرب کوي از ایکل ټو دا 1 ضرب دا 1 ښکاري که نه 1 او انټر یې کوي اوس راشئ او دا دواړه سلیکټ کوئ داسې دې ځای پورې راشئ ډیټا ته او لاړ به شو ډیټا ټیبل ته زه ورته یم چې داسې وکړه دا ویلیو راواله دغه پیله او دا دویمه ویلیو راواله او دې نه پسې اوکې که اتومات به تاسو ته څه درکړي هغه ریزلټ به درکړي انشاءالله اوس به کلیر یاد به ښه دس کال ډیټا ټیبل لږ دغه پې وکړئ کار ښه ورپسې کمانډ دی موږ سره ریلیشنشپ ریلیشنشپ د څه دپاره استعمالیږي یاد ساتئ دا کمانډ مونږ لکه سپیشلی په ایکسس پروګرام کې مونږ زیات استعمالوو چې کله مونږ سره د یو نه زیات ټیبلې وي او په هغې باندې مونږ پرایمري کی ولګو او مونږ وغواړو چې دا ټولې ټیبلې مونږ یو بل سره څه کړو مطلب ریلیشنشپ دې جوړ کړو یو بل سره یو ځای کړو داسې ګوره دا کمانډ اوس کار نه کوي صحیح ده دا کمانډ مونږ سره اوس ډسیبل دی د دې لپاره څه پکارېږي دې لپاره موږ سره ټیبلې پکارېږي صحیح ده لکه څنګه موږ سره ټیبلې پکارېږي داسې نیم مې ولیکه پوسټ مې ولیکه او دې کې مې سیلري ولیکله علي عماد عادل کاشف بیا دا به درته په ایکسس کې کومه ښه شر پیرتا ګوره ورته ډبل کلیک کوم دا مې سلیکټ کړه صحیح شو کنټرول سی دې کې مې درته کنټرول وی او دا شان دې کې مې ام ورته څه وکړو کنټرول وی او دا شان دې کې څه کنټرول وی زما سره راشئ دلته ودرېږئ او هوم ته لاړ شئ او دا څه ته واړوئ فارمیټ از ا ټیبل ته واړوئ لکه ان کیس دا فارمیټ مې ورکړو دې نه پس مې وکړ دلته ودرېږئ راشئ فارمیټ از ا ټیبل ته ان کیس داسې فارمیټ مې ورکړو اوکې مې کړ دلته ودرېږئ فارمیټ از ا ټیبل ته لاړ شئ ان کیس داسې فارمیټ مې ورکړو دې نه پس مې وکړ راشئ سمپل دلته کلیک کوه او کوم قسم فارمیټ ستاسو ضرورت دي هماغه فارمیټ ټوله ورکړئ او دې نه پس یې څه وکړئ اوکې
ما سره یو سلور ټیبل رااله ښکاری کنه اوس راشي ډیټا ته صحیح ده او اوس وګورئ هغه کمانډ به تاسو سره صحیح هغه انیبل شي عام طور باندې دا ریلیشنشپ جوړي ریلیشنشپ د څه ترمنځ جوړي د ټیبلز ترمنځ تاسو ته څه جوړي ریلیشنشپ جوړي مینیج ریلیشنشپ شته نه نشته نیو کم کم ټیبلز دي عام طور باندې لکه دلته وګوره ټیبل 1 ټیبل 2 ټیبل 3 and ټیبل نمبر 4 کچری مونږ داسې وکړو چې مونږ دلته راشو زه دا کلوز کما او دلته کې دی ټیبل ته نوم ورکما یادم شي کنه ډیزاین ته رالم او دې کې دا نوم ښکاری هغه باندې زه ته چې دا د چا ټیبل دی فاینانس ټیبل دی دا د چا ټیبل دی ان کیس دا د ایچ آر ایم والا دی ایچ آر ایم کسان دی پکې دا د چا دی دا د مارکیټینګ والا دی او دا د چا دی ان کیس دا د ریسپشنست دا شان وری کذا اني هاو اوس راځم ډیټا ته صحیح ده او اوس راشي ټیبل ته اوس دلته نیو ته راځم اوس دلته چیک کړئ فاینانس ایچ آر ایم مارکیټینګ ریسپشن دا به عام طور باندې ها دا به ایکسپلین کوم درته یا مطلب اصل کې دا ایکسل په خپل یو ډیټابیس دی ښه دا ایکسل په خپل یو ډیټابیس دی بس تیار فارموله پکې مونږ پټ کوو ایکسس پروګرام ته به ته ډیټابیس جوړې کنه او ایکسل تیار په خپل جوړ دی بس صرف فارموله ورکو چې دا سیراله د سیو کباس په خپل در کار کوي یعنی how the relationship جوړي create relation between table is necessary should related from the different tables on the same report صحیح ده بیا کولای شي چې یو ټیبل پکې سکه 8 کې داسي دا ټیبل مې کو صحیح ده ټیبل نمبر 1 او دلته کې ریلیټډ ټیبل دا یو کالم کم نوم دا والے او سیلری پسې دا والے اوکے اوکے اس ریلیشن جوړی تاسو سره ها لګیا دي چې دا ډیفرنٹ ټیبل مونږ یو بل سره یو ځای کول غواړو کنه هغه لپاره به مونږ استعمالو ها اني هاو ها بل راځو یو څه ګروپ څه کار کوي ګروپ دا کار کوي دلته وایي تاسو زرا لما او زر در میولی که چی سیریل نمبر نیم پوسٹ ایڈریس او بیسک سیلری بونس اینڈ ټوټل یو دوا یو سو کسانو نمونه اولی که داسې د پورې رالم به دا ډېر دي صحیح ده select this area go to home click on this and this give this color to this and click on the title bar click on this and give the white color into title bar and click on this write some name okay chi basic salary selected bonus uff چې څومره selected is equal to دا جمع ټیک شو دی پوری جو پکې وي بره مې دا پاکه اوس خاجنا خاجي دلته وګورئ راځي خبره کوو د ګروپ صحیح ده دیو کې کتا سو دی ټیبل ته وګورئ نو دا زموږ یو ټیبل دی زه غواړم چې دا مونږ ګروپ کو لکه څنګه لکه یو دوا درې دا د ماشونو والا چې کوم کالم دي ډیټا تر اعظم دلته موږ سره د ګروپ
راشي سمپل دی باندې کلیک کړئ زه ته چې ما سو کا دا کوم ځای چې ما سلیکټ کړی دی دا راته سکا ګروپ کا بس سمپل چې په دې باندې کلیک کما ګوره دای سکه دا یو ګروپ کا بره یو نشان رااله د ګروپ ښکاری کنه کله چې تاسو په دې ماینس باندې کلیک کړئ صحیح ده چې کلیک کما دلته کې وګورئ تاسو سره هغه درې کالمې چې کوم وي هغه یو ګروپ شکل کې شه کلم چې تاسو پرنٹ آؤٹ وباسئ نو دلته به تاسو سره صرف او صرف که تاسو وګورئ سیریل نمبر نیم پوسټ او ایڈریس صرف دغه سلور کالمې پرنٹ کیږي نور نه پرنٹ کیږي که ته غواړې واپس یې ایکسپینډ کا په دې کلیک کا واپس به تا سره څه شي آن ګروپ شي دغه شان که تاسو غواړئ چې زه کالم وایز ګروپینګ وایم لکه رو وای لکه ان کیس لکه صرف د انجینرانو د دې ځای نه والا تر دې پورې د دې نه یو ګروپ جوړ کا را به شمه او ګروپ باندې کلیک کا نو وګوره دلته دیس از کالډ ګوره دا زمونږ کوم شکل کې لکه کالم ګروپینګ کوي او دا زمونږ څه رو وایز په دې باندې ون باندې کلیک کوي دا وګوره هغه انجینرانو ریکارډ به پکې څه شي پټ پشي که صرف ډاکټرانو ریکارډ ته پرنٹ کې نو صرف د ډاکټرانو ریکارډ به دې څه شي پرنٹ شي او انجینرانو ریکارډ نشته واپس په دې 2 باندې کلیک کا یا په دې پلس باندې کلیک کا نو تاسو به هغه ریکارډ دوباره څه شي راخلاص شي نو عام طور باندې که تاسو غواړئ چې موږ سره یو ټیبل دی یا څه ډیټا ده هغه داسې ګروپ کې اچول غواړم نو تاسو کولی شئ چې د ګروپ نه څه وکئ استفاده وکئ لکه یو موږ سره ګروپ ته یو آټو آوټلاین دی اټومیټکلی بس کوم ځای کې ولاړې صحیح ده که کوم ځای کې ولاړې بس راشه او زه ته یم چې آټو آوټلاین موډیفای ایگزیسټینګ آوټلاین ښه دغه ښه لکه واپس راشم دې آن ګروپ ته ګورئ ورته زه ورته یم چې لکه دلته تاسو ګورئ دا درې کالمې موږ ګروپ کړي وي ښکاري واپس یې څه وکړه آن ګروپ یې کړه په دې باندې کلیک کړمه واپس پسې شي دا ګروپ به ختم شي واپس یې ګروپ کا سمپل کلیک کا واپس به ګروپ شي دا ګروپ کوم ځای دی ماینس ګوره دیس از کالډ هاید ډیټیل راته پټ کا او څه وکړه دا ډیټیل راته شو ډیټیل وښایه راته ډیټیل دې ځای نه هم کولی شي او یا په دې پلس او په دې ماینس باندې کلیک سره هم تاسو کولی شئ یا د دې په ځای په دې 1 کلیک کا یا په دې 2 کلیک کا نو چې کوم ځای نه تاسو ته اساني زه ته یم چې یار نه مې دی پکار دا ګروپ صحیح ده سلیکټ او دې نه پس آن ګروپ او دې نه پس راشه کوم ځای چې وي ان کیس د دې ځای نه والا تر دې ځای پورې دا ځای مې سلیکټ کړه او آن ګروپ یې کړه نو څه ګروپ به دې ختم شي ان شاء الله کلیر وای سمپل ګروپینګ کوي موږ سره یو څیز را یو ځای کوي داسې کنه صحیح ده لاس کمانډ دی په ډیټا کې سب ټوټل څه کار کوي یاد ساتئ سب ټوټل مطلب دا دی په اسانه باندې په تیزی سره تاسو ته څه وباسي یو کلکولیشن وباسي سپیشلی سب ټوټل لکه سب ټوټل کوي اخره کې چې هغه ټوټل روزي کنه نو دا د هر یو بیل وباسي لکه عام طور باندې کچری تاسو راځم او یو اومولي کچي آیټم کوانټیټي مقدار پرایس صحیح شو ټوټل سیل ریٹ پروفٹ ان کیس داسې بوال پرچیز ریٹ دلته ولیکئ پرچیز ریٹ یا او دلته کې اس ریٹ یا سیل ریٹ چې ورته ویلی شي کلیر شو آیټم مطلب څه شي اشیا لکه مثال په طور باندې زه راځم او زه یم چې یاره زموږ په میاسلم پلازه کې د کمپیوټرو دکان دی یا ستاسو څه بله پلورنځۍ ده چې هر څه پکې په هغې کې مونږ مختلف قسم آیټم خرڅوو لکه مختلف څیزونه مونږ په هغې کې څه کوو خرڅوو لکه زه رالم او زه ته یم چې مونږ سره ماوس دي مختلف قسم ماوسونه دي صحیح ده دومره راسه ماوسونه دي مختلف قسم کیبورډ دي را سره منیټر دي را سره نه پوهېږئ چې ماوس ته څه غواړې پرنټر دي را سره
همدغه شان سی پی یو غانې دي را سره پروجیکټر بس مختلف سیزونه مونږه سکو خرڅو مختلف اشیاء مې راواغست او سمپل راځم وګورئ د دې ځای نه والا تر دې ځای پورې مې دا ایریا څه کړله سلیکټ کړله رالم او دې ته مې څه یو بارډر ورک زومینګ لږ کم کړئ ښکاري ټولو ته که نه بچې ښکاري زومینګ به ورته لږ کم کړو کوانټیټي مطلب یو کار کوم دې ته راشئ دا ایریا سلیکټ کړئ go to color and click on this color معمولی غوندې رنګ ورکوم چې ښکاري همدغه شان عنوان ته یو بدل کلر ورکړئ اوکې حاجی کوانټیټي څه ته ویل لکه مقدار ته وایي ما سره یو قسم ماوس دی یو اس بي ماوس دی 10 دانې دي را سره صحیح ده 10 دانې دي بل قسم دی هغه شل دي بل قسم 30 دي بل 40 دي بل 50 دي بل چې کم دی 80 دي دغه شان کلیر کیبورډ مې راوړي یو قسم کیبورډ دی هغه 15 دانې شل 30 40 50 and 80 اني هاو خلا خو مونیټری دي مطلب موږ سره شپږ قسم یو مونیټری دي اته نه لس and so on خبس فرق نه کوي صحیح ده کنه دا وګوره سی پی یو یو قسم شپږ و اته نه and لس پروجیکټر شوی اوکې جناب مختلف قسم آیټمز دي موږ سره صحیح شو دا مې داسې واغستو پرایس لکه یو قسم ماوس دی چې د هغې قیمت ته انکیس 110 روپۍ صحیح ده دا هم داسې سنټر کې والی چې برابر راشي بل قسم ماوس دی د هغې قیمت ته 110 روپۍ صحیح ده بل قسم ماوس دی موږ سره چې د هغې قیمت ته 130 روپۍ او بل قسم ماوس دی چې د هغې قیمت ته 140 150 او 180 کیبورډ دی په 150 180 او دغه شانتې لس روپۍ څه وکئ اضافه کړي ده پورې یو مونیټر دی چې د هغې قیمت دی 1000 روپۍ بل مونیټر دی 200 روپۍ صحیح ده او بل مونیټر دی چې د هغې قیمت دی 1400 روپۍ همدغه شان لاندې راځم پرنټر دی یو پرنټر ملاویږي په 2000 روپۍ بل ملاویږي په 2500 بل ملاویږي په 600 بل په 200 او بل په 2800 په 2800 مې سی پی یو واسطه بل سی پی یو په 3000 بل په 4000 او بل سی پی یو چې کوم دی په 6000 پروجیکټر مې واغست په 15000 روپۍ بل مې واغست په 5000 روپۍ بل مې واغست په 6000 روپۍ and بل مې واغست په 6000 او 600 کلیر شي دی پورې قیمتونه خو ډېر زیات کینی هاو ګوره ټوټل از ایکول ټو کچری ما سره لس دانی ضرب او د یو قیمت وی 110 روپۍ نو ټوټل به سو روزي نو ډایرکټ تاسو وی چې د دې ټوټل جوړیږي څومره 100 په حساب پوه شوي کنه کچری ما سره از ایکول ټو د یو سیس قیمت 110 روپۍ او ما سره د آیټم تعداد وی څومره شل نو ته ما ته وښایه چې دا ټوټل سو جوړیږي او بیا د دې ګوټ نه ونیسئ او لاندې کش کړئ اوس به کلیر دی پورې اوس ما راځو وایو سیل ریټ پیژنئ خرڅولو والا ریټ ما دا سیز راوړی دی په 100 روپۍ باندې په 110 روپۍ باندې زه اوس خرڅوم په 100 باندې ان کیس په 115 روپۍ زه دا سیز خرڅوم یو آیټم په 100 خرڅوم 15 روپۍ په یو سیز کې ګټم 15 پکې ګټي که نه ډېرې ګټي دا څه وی ښه د دې د پورې رالم داسې قیمتونه مې ورته څه کړل بدل کړل تقریبا داسې 15 روپۍ پکې وګټلې نو صحیح ده ها کیبورډ مې راوړی په یو نیم سل خرڅ مې که په 180 باندې صحیح ده بل مې خرڅ که په 100 باندې او همدغه شانتې د دې ځای نه دې ځای پورې مې څه وپسې ډریک صحیح ده منیټر مې راوړی په 1000 روپۍ په 1200 هم خرڅ که صحیح ده دا بل هم په 1400 خرڅ که او دا بل هم په 1400 خرڅ که کلیر دغه شان پرنټر هم راوړی په 100 روپۍ باندې پرنټر هم راوړی په 2000 خرڅ هم که په 2000 او 200 باندې
تاوان هم پکې ځینې سیس کې کیږي کنه خو دلته خو څوک تاوان نه کوي کنه تاوان خو دلته کتاب کې نشته دی تاوان خو که کینو په بار ملکونو کې اوکې جناب دلته خو به ډېرې ډېرې ګټې 2800 په 4000 هم نه درکوي چې په 2500 راوړي ریکارډینګ روان دی اوس مې ته حقیقت خبره کوله پرېږدوه ښه 2800 3300 4000 او 100 روپۍ او دغه شانتې 6000 او 200 روپۍ 15000 او 1500 روپۍ 6000 and 6000 او 300 وزره اوکې جناب got it اوس وګورئ زه وایم چې ما یو سیس کې دی وخت مونږه په 110 روپۍ راوړی دی او خرڅم که په 100 باندې په 115 نو مطلب په یو سیس کې مونږ 100 ګټلې 15 روپۍ نو په 100 کې هم 100 ګټلې تقریبا 50 کنه نو is equal to یو فارمولا وته لګي is equal to purchase sale rate minus purchase rate multiply by quantity کنه زم چې په 100 می خرڅ کړي دي هغه نه منفي کا په 100 می چې راوړې دي نو دینه به 100 راشي 15 ضرب ورکړه دې سره انټر کما ماینس کې راځي نو دینه پر یو روز دی پهله به بریکټ دی ځکه ولګي زه ته چې دې وکا صحیح ده چې لاول دا بریکټ والا کار وکړه کول اول ماینس وکا دا پهله ضرب کوي بیا ماینس کوي زم پهله ماینس وکا هغه نه پس ضرب وکا نو ګورو 100 روپۍ دی وګټلې 50 په لاسوس په یو سیس کې دی لکه تقریبا داسې 15 راځي ګوره ما خو پر آیټم وانه غسته کنه صحیح ده پر آیټم که یو سل 15 نمنګا یو سل او لس منفي کو نو ست راځي 15 کنه او دی 15 لمبه دی لسو کې ضرب ورکو نو ست رااله 50 او ډبل کلیک کړئ نو هر یو قیمت به سره شي ګوره دومره په دومره سیزونو کې موږ دومره روپۍ سره وګټلې اوس دلته وګورئ زبر راشم مطلب باندې پوه شوي دلته رالم اوس وګورئ کله چې زلان دی راشم انکاس دلته کې رالم صحیح ده اوس زه د دې سو باسم دې ځکه ان کیس زه د دې ټوټل وباسم داسې ګورئ یو کس ما ته څه پکار دي ټوټل پکار دی زه یم چې ما سره دا آیټم څومره دی از ایکول ټو سم کنه بریکټ شورو د دې ځای نه والا تر دې پورې راته جمع کړه چې څومره آیټمز دي لکه مطلب څومره څیزونه مونږ راوړي دي وی والا تاسو ټوټل څومره راوړي دي دومره بیا راشم از ایکول ټو سم آیا مونږ په مطلب دا دی څومره روپۍ دغه کړي ګوره دا خو زه دا به نه جمع کوم ځکه چې دا خو د یو آیټم قیمت دی که نه صحیح ده بیا به داسې کوې چې ډول به جمع کوې بیا به ولدي کې ضرب ورکوې خو زه داسې نه کوم از ایکول ټو سم بریکټ شروع څومره مطلب دا دی مصرف 100 روپۍ پې مونږ لګولي دي ټوټل مطلب ولکه یو شپېته زره شپږ سوه او دومره ګټلیم څومره دي از ایکول ټو سم بریکټ شروع ګوره دلته وګوره مونږ چې کوم دی لکه دومره ګټه کړې ده اوکې کم اوس لاسو کچرې لاندې وګورئ نو دلته مونږ ته معلوم شو چې مونږ ټوټل آیټم راوړي دي 1500 او 88 په دې مونږ 100 روپۍ مصرف کړی دی ولکه یو شپېته زره او شپږ سوه روپۍ مونږ په دې مصرف کړی څوم پکې ګټلي 53,000 او 100 روپۍ مونږ په دې ټول 9 لک روپۍ باندې که مونږ 2 میاشتې کې دا خرڅ کړو مونږ پکې دومره روپۍ وګټو خو اوس په دې کې دا پته ولګېده مونږ ته چې کوم څیز څومره ګټه کړې هغې پته لګېږي نه اوس ګوره دا پته نه لګېږي چې آیا کوم څیز کې مونږ تاوان کړی کوم څیز کې مونږ ګټه کړې ما خو پکې هغه ماینس کې ونه لیکل که نه صحیح ده خو ان کیس که کوم څیز تاوان اوس مونږ ته څه پته لګېږي چې کوم څیز مونږ له ډېره ګټه کوي چې هغه سبا مونږ بیا زیات راوړو لکه اوس دا پته نه لګېږي مونږ ته چې کوم څیز څومره ګټه کړې خو بس ټوټل ګټه ښیي دومره اوس زه وایم چې یاره داسې نشي کېدی که چېرې تاسو وغواړئ لکه دلته اوس وګوره چې ته راځې چې ته د ماوس دا ریکارډ چې کوم دی دا بیلول غواړې چې د دې ګټه راوباسي نو د دې ګټه به اوس څنګه راوباسي اوس خو داسې هم نشي کولی چې از ایکول ټو سم والې او زه ورته یم چې د دې ځای نه دې ځای پورې دا راته څه وکړه جمع کړه داسې د ماوس ګټه څومره راووتله 1050 روپۍ چې ته اوس داسې کې دې ځای کې مطلب دا د ماوس څه دی ماوس پرافټ دی
همدغه شان د کیبورډ ولیکي صحیح ده خدا خو اکورډ لګیږي زه ته چې نه داسې نه موږ سره یو کمانډ دی چې هغې ته ویلی شي سب ټوټل بس سمپل راشئ او په دې ټیبل کې ودرېږئ صحیح ده په دې ټیبل کې او دې نه پس راشئ ډیټا ته ډیټا کې به راشو سب ټوټل ته په دې کلیک کوئ دلته کې تا ته وایي چې آیټم او صحیح دی څه کول غواړي یوز د فنکشن څه معلومول غواړي سمپل مطلب کوانټیټي معلومه پرچیز ریٹ معلوم ہے ټوټل معلوم ہے او که پروفیټ معلوم ہے زم چې فی الحال ماته صرف او صرف سو خایا پروفیټ وخایا اوکے کما راشي چیک کئ د هر یو سیز بدرتا سو خي بیل بیل پروفیټ وخی یو منټو دا دایم ځان سره جمع کړه کنه یو کار وکړو چې دا به ختم کو زبراشمه زه ته چې دا ته ختم کوي کنه اوس بیا خو ضرورت نشته را دی رو ډیلیټ رائټ کلیک اینڈ ډیلیټ دیس رو اوس راشي ودرېږئ لکه دا ځان سره نورم جمع کوي کنه کلری نو ډیټا سب ټوټل او زم چې پروفیټ معلوم کا اوکے کما دا وګوروس دلته تاسو یو نظر وګورئ د دې نواله تر دې پورې دا زمونږه د سر ریکارډ دی دې تک تاسو غور وکئ دا زمونږ د ماوس ریکارډ دی او دلته وګورئ دا زمونږه سره کړی دي دا ګوره مونږ لا د ماوس هغه ګټه را کړې ده تاسو یو نظر وګورئ دا څه شی دی دا د ماوس هغه پروفیټ دی کلیر شو ورپسې د دې نواله تر دې پورې دا وګوره دا مونږ ته بیل که د څه شی د کیبورډ ګټه راته بیل کړه چې کیبورډ دی څومره پروفیټ کړی دی ښکاري او همدغه شان د منیټر ګټه بیله شوله مونږ ته پته ولګېده چې آیا منیټر مطلب دا دی مونږ ته څومره ګټه کړې ده باقاعده چې کوم دی دی کې مونږ ته منیټر ګټه او دا شان د پرنټرو ګټې راته هم څه وکړله بیله کړه چې آیا منیټر کې تاسو 100 روپۍ ګټلي او همدغه شانتې د سی پی یو ګټې راته څه کړله بیله کړه چې سی پی یو کې دی دومره روپۍ ګټلي دي دا ورښکاري او د پروجیکټر ګټه راته بیل کړه چې په پروجیکټر کې د 100 روپۍ ګټې دي نو ګوره د پروجیکټر هغه ګټه به موږ ته شي بیل شي او ګرینډ ټوټل مطلب دا دی چې مطلب ټوله ګټه دي څومره کړې ده نو ګوره دلته به تاسو ته هغه ټوله ګټه سکی اوخی صحیح ده دلته وګوره ګټه اماغه رااله که بدله ده تاسو یو نظر وګورئ اماغه ده کنه 350,000 او 100 روپۍ دا زموږ ټوټل سره هغه ګټه شوی خو دلته تاسو ګورئ موږ ته د ماوس پته ولګېده چې ماوس موږ له 1000 روپۍ ګټي کیبورډ موږ له 1550 ګټي او همدغه شان منیټر راله 2900 او پرنټر راله دومره ګټلي او سی پی یو نو ګوره څومره یو زبردست ریکارډ تاسو ته درکړه راشه یو ریپورټ درته تیار شه د ملټیپل آیټم نه مطلب دا تاسو کولی شئ چې بیل دینه علاوه که تاسو غواړئ چې دا خو صرف د پروفیټ زم چې څومره تعداد دی اوس موږ ته د ماوس د تعداد پته لګیږي نه بیا ودرېږئ راشئ چېرته ډیټا ته سب ټوټل ته زه ته چې یار دا کوانټیټي م راته ښایه او ټوټل م وښایه چې څومره روپۍ م پې مصرف کړي دي او دې نه پسې اوکې کړمه دلته اوس وګوره اوس یې موږ ته 3 څیزونه راکړی ښکاري رنګ ستاسو د پوهې دپاره زه ورکومه داسې او دا بولډ کوم یم که نه چې یاره مطلب راشئ داسې رنګ وله ورکړو او همدغه شانتې بل څه پاتې شو مقصد باندې پوه شوي چې تاسو کولی شئ چې د یو څیز هغه ټوټل وردلته رالم او this is called what this is called grand total د grand total ته مو ګورئ صحیح ده grand total ته ګوره دا زموږ سره رالی هغه grand total رالی اوس وګوره ګرینډ ټوټل هماغه 350 دا زموږ پروفیټ دی ګوره که زه بره ځم دلته وګورئ لاړ شه دلته دې ته وګوره اوس داسې موږ سره ټوټل آیټم څومره دي 1500 او 88 په دې موږ مصرف راغلی دی ټوټل څومره لکه 1,61,000 او سمثینګ او څومره پکې ګټه کړې ده دومره پکې ګټه کړې ده په مطلب پوه شئ اوس که نه
اوس البته موږ سره دا ګروپ دلته ضرورت راتلی شي یا زه ته چې داسې وکړه صحیح ده دا ماینس کاري که نه دې کې دا نشانات 1 2 3 زه هم چې صرف او صرف ګرینډ ټوټل وښایه دا وګوره سمپل ګرینډ ټوټل درته ښایي چې یاره مطلب څومره څومره زه ته چې نه ما ته داسې وکړه جی ها بس یو بس د یو منټ صرف دا ټاپک ختمېږي ها ها بس صرف یو منټ صبر ها صحیح ده خدي تو ته وګورئ صحیح ده زه ته چې ما ته صرف او صرف د بیل بیل دغه خای وګوره څومره زبردست ریپورت تیاری ادا شان کړه بیل بیل خې نو بیل بیل معلومه شي په څومره وړې دي دغه شان تاسو کولای شئ چې سب ټوټل نه ځان له یو ریپورت سکی تیار کړئ ان شاء الله کلیر به ټایم هم ختم دی استاد کوي صحیح ده بس نور پکې سکار مار نشته صحیح ده بیا په خپل باندې وګورئ ښا